د دې هارون الرشید بادشاه په زمانه کې یو نیک سړی تیر شوی دی مجذوب مجذوب دا و چې چا به پې دخل نه لره په لاره به روان و خو ډېر بزرګ و ولی الله بهلول نوم یې بهلول قصې به تاسو اورېدلې د دنیا په کارونو کې خلکو به بهلول لیونی دی مجنون دی او دومره هوښیار و چې ولی الله زمانه و د الله تعالی عبادت کوه او روجې نیسه یو ځل دا صحرا ته کبار ته راوتی دی او ذکر و فکر کوي د الله تعالی نو چې سړی ذکر او فکر کې مشغولي نو اکثر په دې ځمکه کرښې ورسره راکاږي ځمکه باندې کرښې راکاږي نو لګیا په ځمکه داسې څه کوټګۍ موټګۍ هم جوړوي کرښې هم راکاږي او الله تعالی ذکر فکر کې مشغول دی هارون الرشید او زبیده د هغه ښځه ورې ډېره مینه یې ورسره تر لورې هم وه زبیده تا ډېره نیکه بیبي وه دا د دې زمانې ده زمونږ د بادشاهانو د ښځو په شانتې نه وه چې سرتور سرګردي او په دغه باندې څه ورته ویل کېږي په چترو د سړو سره را دانګي د جزونو نه داسې نه وه نیکه ښځه وه دومره نیکه وه چې د یو نهر جوړ کړی و هغې ته به یې نهر زبیده وې ټولې مکې مکرمې ته او مینا ته او عرفات ته یې د هغې نه اوبه ورکړې وې او چې کله به دا حج له راتله نو اوښان به د اشرفونو د درهمو نه ډک راوړل او دا ټول مال به په حاجیانو باندې په مسکینانو په فقیرانو په مکه شریفه او په مدینه شریفه کې خیرات کاو دومره نیکه وه چې مړه شوه که نه دا زبیده نو چا په خوب کې ولیده ورته وایي زبیدې ته خو به الله بخلې یقینا خو کومه مرتبه یې دله درکړه او پسې وبخلې زبیده ورته وایي چې کله الله ته ور مخامخ شمه وی رب العالمین ما ته وایي چې زبیدې فک د خیراتونه دې کړي دي خو ګورې مال ما در کړی و که ما مال نه وي در کړی 1 روپۍ دې نه شو خیرات کولی نیر دې ایستی دی د مکې او د ګردونوا خلقو دې سیراب کړی دی خو ګورې ما د بادشاه ښځه جوړه کړې وي که دا بادشاهي مې د خاوند لو تعالی نه وي در کړی او دا دولت او دا طاقت او توفیق مې نه وي ورکړی نو یو کرښه دې نه شوه راښکې تا چې او یاره دا ګورې حقیقت هم دی ګوره ډېر ګران کار دی که ته ما خو عبادت وکړو ما خو ده وکړو والله راته وایي چې ما سترګې نه وې در کړې څه ما خپې نه وې در کړې څه ما مال نه و در کړی بیا به څه کې نو وي دا ټول چې ما چې غرقه شوې ځکه چې دا څومره واقعي نیکۍ ما کړي دا خو د الله تعالی په توفیق مې کړي دي زبیدې تباه شوې وایي ما ته وایي چې نه زبیدې په یو عمل دې بخم وي الله راته وایي یو عمل دې کړی دی پوټې نه غوندې خو مې خوښ شوی دی په هغې دې بخم وی غلی مو رپیږم د الله په دربار کې وی ما ته وی چې د ماښام وخت و یا یو ټیم و نو ته ډوډۍ ته ناسته وې نوړی دې راوچته کړه چې نوړی دې راوچته کړه نو لوپټه دې په سر نه وه سر نه دې لوپټه پرېوتې وه دې کې بانګي بانګ وي مؤذن الله اکبر نو وی چې هغه مؤذن بانګ ووې نو تا لوپټه په سر نه وه اکثر اوس هم که د ښځو ترې خیالي نو چې بانک شروع شي نو لوپټه زر په سر کي نو وي تا هغه نوړی راوچته کړې وه خولې ته کوله دی او دې کې مؤذن وي الله اکبر وي تا وی چې او دا سر مې ښکاره دی نو هغه نوړی دی واپس په هغه لوښي کې کېښوده او لاول دې لوپټه راواغېسته خپل سر دې پټ کړ نوړی دې کېښوده نو بیا دې هغه نوړی راوچته کړه زبیدې زما د نوم تعظیم او لویي دې کړې دا هغه نوړی دی د خولې نه واپس یې ښودې د دې خپل نوم په دې تعظیم دې بخم پټې لکه غوندې زما نوم لوی دی وکړل نو زبیده او هارون الرشید دواړه په لاره باندې روان دي دا بهلول اوس لګیا دی او سوچ کوي د الله تعالی ذکر او فکر او په نومونو کې او په دې قدرتونو کې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب د شپې چې به نبی علیه السلام پاسې د ستورو ته به یې کتل د اسمان ته او د الله د قدرتونو ته او د الله لوی ذات به یې معلومه کرښې راکاږي نو دې کې پې هارون الرشید راغی ورته وایي چې بهلول څه کې وی جنت کې کور جوړوم او د هغه دا مطلب نو چې دا د جنت کور دی دا جوړو مطلب دا و چې د الله تعالی ذکر کوم الله ته متوجه یم الله به رضا شي نو زبیده ورته وایي وی خرڅی خو یې نه مجذوب نو دا خو مالدار خلک وسې به هم پې خیرات کو وی ولې نه خرڅوم وی په څو خرڅی وی په 1 اشرفۍ خرڅوم وی ها والا اشرفۍ اشرفۍ ولا هغه زبیدې ورکړه او روان شو چې روان شو لاړل
د شپې کور ته لاړل شپه شوه هارون الرشید وی چې اوس خوب وینمه نو یو ډیر ناشنا محل دی خوب کې اوسینم داسې محل دی چې هغه محل زم چې خدای داسې ناشنا محل او د جنت محل چې دا به د چی وی چې ورنږدې شوم په هغې د زبیدې نوم لیکلی و زما د ښځې نوم مې پې لیکلی چې دا زبیدې محل دی وی خوشحاله شوم چې زره ښځې خو مې په جنت کې ښایسته محل دی وی هغه سړي ته مې وی چې دا د چا دی وی چې دا ستا د بیبي دی زبیدې وی ما ورته وی چې ما ته دروازه کوله وکړه چې زه وردن نه شم که نه وی چې نه د اجازت نشته وی چې زما د ښځې محل دی وی ګوره هغه د دنیا خبرې دي دنیا کې خاوند د ښځې محل ته او ښځه د خاوند کور ته ځي راځي د جنت به چا خپل محلي وی چې زما وی چې ستا پکې نشته دا خو د ښځې محل دی راویښ شو چې راویښ شو زبیدې ته وی چې زبیدې ما خو داسې خوب ولید تا خو په یوه اشرفۍ واقعي محل وګټه یو اشرفۍ دې خیرات کړه ته راځه ځو زه نن دا بهلول ګورم هغه بیا د هغه خپلې جونګړې مخې ته ناست دی او بیا کرښې راکاږي او سوچونه کوي اسمان او ستوري او د الله تعالی په ذات کې هارون الرشید ورته وی چې بهلول څه کوې وی جنت کې کور جوړو وی ښه وی خرڅی خو نه وی نه خرڅوم وی پسو خرڅی وی د ستا چې ټوله بادشاهي راکې نو په هغې یې خرڅوم چې دا څومره د بادشاهي ده که نه دا به ټوله راکې دا به په هغې خرڅوم هارون الرشید ورته وی پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅو پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅو او نن یې زما په ټوله بادشاهي خرڅې دا ولې وی پرون نالیدلې سودا و اوس د لیدو سودا ده نالیدلې خو چې چا شی نه لیدی او په ارس والي او چې دې ولید خو خوښ دی چې خو بیا به زما په قیمت اخلي ګوره دا ورته هغه الهام وشوړه ته یعنې د هارون الرشید د خوب نه بهلول څه خبر و چې د شپې خوب لیدی د هغه د خوب نه څه خبر و هغه خو ورته حال نه دی چې ما په خوب کې د ښځې هغه محل ولید او زما ونه لیدل نن یې په ټوله بادشاهي خرڅوې پرون نالیدلې سودا وه او نن د لیدو سودا ده د لیدو سودا ده چې زه پسو خرڅوم اوس خو د شیخ وخت شوی چې زه یې پسو خرڅوم نو په هغې باخلي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله او هدې یو مثال درته لنډ غوندې ښې یو نیک سړی دا نیکي څه یوازې په دې کې هم خاص نه چې یو سړی دی جومات کې ټول ناست یو دی نیک نه دام نیک دی باید سړی خپله زمینداري کوي الله یادي دام نیک دی مسلمان دی نیک دی باید سړی خپل تجارت کوي په تجارت کې دروغ نه وایي دوکه نه کوي سود پکې نه کوي مسلمان سره ټګي نه کوي دا ځان له ولي الله دی ګورئ باید سړی خپل ملازمت کوي خپلې نوکرۍ له ځي په ټیم ځي په ټیم راځي د مسلمان او د حکومت هغه خپل حق پوره کوي بل څوک تنګوي نه که څوک وله راغی خپل لمونځ او دس ورسره کوي دا هم نیکي ده که نه نیکي یوازې چا پورې خاص نه ده او نه د چا خصوصیت دی یو سړی ناست دی ترکان دی خو نیک سړی دی نیک اره باندې لګیا یې لرګې پرې کوي دا یو عبرت یو قصه ده یو زمری پرې راغی چې زمری پرې راغی وي دې زمري ورسره خبرې شروع کړې ترکان کاکا څه کوې وی دا لرګې ریبم یو لاس د په کبډي نه راځي دا زمری ورته وایي نو که بل سړی وي نو وی به چې اوس داسې په مصیبت وم تښتېده به ته زمري نه به چا خلاصو او زمري سره څوک کبډي کولی شي ورته وی داسې کار دی زمریا ټینګ به راته نه شي ګورې ورته وی ته را دې خوا چې معلوم یې کړو وی ګوره سم شي ټینګ به راته نه شي وی نه ته را دې خوا چې نو پته به ولګي ترکان کاکا ورته وی ورېږه دا لرګې مې شروع کړې دي په دا نیمه کې نه شم پرېښودی دا لرګي پوره سر ته ورسوم ورې به م نو در پاسم ګورو به زمري ورته دقسې ناست دی او دی لګیا دی ورسره غاره کوي زمري ورته وي شابه زه ریبه که نه یاره وی دا اره په دې لرګي کې نه چلیږي بعضې وخت کې لرګی سخت شي که نه اره پکې نه چلیږي نو د پاسه پې شپې ته ټک والي د لرګي د پاسه هغه شپې ته چې پې ټک وي نو هغه لرګی کولو شي نو اره پکې چلیږي نو دی ورته وایي چې یاره شپې ته خو مې په ټکوالې ده خو دا ده چې بیا هم پوره زور نه اخلي لرګی نه چلیږي ته یو مهرباني نه کوې ته را سره لږ امداد نه کوې چې لرګی ضروري وي چې په کبډي ورشو هغې وایي زه را سره څه امداد وکړم وایي ګوره ته خو هسې پهلوان یې که نه نو ته یې دا پنجه راوړه په دې لرګي کې ورکړه چې زور ورکو دې لرګي له نو چې زور وله ورکو که نه نو دا به زه ضروري به من کبډي به وکړو هغه وایي ډېره ښه ده حیوان خو بیا قمقه دی که
رویړه هغه خپله پنجه په هغه لرګي کې په هغه چوندې کې وردن نه کړه او زور ورکوي چې دی ریبي هغه ورته زر هغه شپې ته وویسته چې شپې ته رابهر نه وویسته لرګي خو راجوښ شي که نه دا پنجه یې ترې کلکه ونیوه بس ورپاسېده او چوکې ته یې ګوتې کړې اوس وی را میدان ته شه چې اوس سره کبډي وکړو د هغه پنجه خو په لرګي کې نښتې او چې زور ورکوي خو لاس یې خوږېږي بس ترخه هم ورسره وه د ارم ورسره ده او سولې ملې هم ورسره د قیسې پیسې خو اسباب خو ورسره کلاشنکو پیار سره برابر دي چورو یې پرېوکړله یې پرېښود چې سیت یې وویسته اتقوا فراست المؤمن نبی علیہ السلام فرمایي چې مسلمان د هغه د هوښیارتوب نه یریږه فانه ینظر بنور الله دی چې نظر کوي د الله په نور کوي دته الله په دې زړه کې الهام کوي د حضرت موسی علیه السلام مور بل مثال درکو د موسی علیه السلام مور چې کله فرعون هغه خپل خلق لیږل فرعون خپل خلق لیږل وي ماشومان راولی چې که ملکان پیدا کېږي چې حلالو فیصله کړې دی کې موسی علیه السلام پیدا شو مور سره غریب سره فکر دی چې یا الله د سره به څه کوم اوس دا خو اوس که د فرعون لښکر راغی او خبریږي نو دا ماشوم به رانبوځي ولالی به نو روایاتو کې راځي چې دا چا ورته الوی فرعون ته چې پلانکي بني اسرائیلو پلانکي کور کې ماشوم پیدا شوی دی چې څنګه هغه دغه راغلله هغه کاردار نو دې تنور بل کړی و او اور یې پکې بلو الله ولا بالکل دماغ له سلب کړل لکه انسان لیونی نشي د موسی علیه السلام د مور ماشوم یې راواخېست په تنور کې وغورځو موسی علیه السلام یې تنور کې وغورځو اورونه کې لکه ښځه چې لیونی شي نو لیونیان خو په ځان نه پوهېږي هغې راله لوی ماشوم دا ها کوي او غږ هم نه کوي نو زه خدای ته عقل اغشتی دی یو کوټه ګوري بله کوټه ګوري بل ځای ګوري اوس په تنور د چا خیال لري چې ماشوم به لا تنور کې پروت دی لاړل بار ته ووتل تاسو راته ظالمانو دروغ وی ماشوم خو نشته چې بار ته وتل د دې عقل بیا الله واپس کو چې واپس یې کړې چې ګوري ماشوم مې څه کو هغه تنور کې غورځولی دی ورمنډې کړې موسی علیه السلام یې تنور نه راواغې چې الله تعالی په هغه اور ګلې ګلزار کړی لکه څرنګه چې په ابراهیم علیه السلام الله اور ګلې ګلزار هغې ته بیا چا الوی چې هغه ماشوم خو دا چل ورکره کور کې دی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې ما د موسی و اوحینا الی ام موسی د موسی علیه السلام مور ته ما وحی وکړه نو ښځې ته خو وحی نه کېږي پیغمبره خو نه ده الله وله ړکې دا واچول ړکې چې ته یو صندوق جوړ کړه ماشوم پکې بند صندوق یې جوړ کړه ماشوم یې پکې بند کړه او یې دریاب کې وغورځوه صندوق یې دریاب کې وغورځو عقلمن انسان دا کوي سوال نه پیدا کېږي دا چې پوره د هغه یقین نی دا چې ته کوي د خپله لاسه ماشوم رالم او بکس کې اچوم او دریاب کې غورځوم دا خو چې د الله پوره رابطه ورسره نی او د الله په ذات پوره یقین نی د الله په خبرو پوره یقین نی دا کار څوک نشي کولی دا خو لکه د فرعون رانه یو ړ پته نه لګي یو بیسې وکړه به یو نسي وکړه حلال به کېږي نه وکړي او کوی وړي حلالي زما د سترګو نه پناه به حلالي او دا خو یې په خپل لاس اخلي او په صندوق کې اچوي او دریاب کې غورځوي لیکن پروردګار څه چل کوي و ماشوم لور ته یې ویتلي صندوق سره د بچې چې څه چل به کېږي زما د دې زوی هغه صندوق سره روانه وه صندوق چپې وړو د فرعون محل ته وله بیله شوې وه او هغې محل ته صندوق ورسېد هلته کې لګیا ده د هغې وینځه ده او لوڼه دي هغې وینځي دي هغې لګیا دي لوبې کوي صندوق یې اوچتې کو چې ویې کته پکې خشته ماشوم پروت دی الله د فرعون کور ته ورسو دشمنو په مستقبل کې د فرعون تربیت الله د فرعون د لاسه واخیست دا د موسی علیه السلام د مور د زړه ته الله تعالی القا وکړه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین که د دین کار کې ته پریشانی راله که د دنیا په کار کې ته پریشانی راله او یا دا وی چې زه هر کار ته لاس اچوم او لارې مې بندې دي یاره کم کار چې شروع کوم کم تجارت شروع کوم تاوان دی نو الله دې هیر کړی دی الله دې هیر کړی دی بس د الله تعالی ذات کې مشقت فکر شو کوشش شروع کا الله مه هیروه الله یاد کا منځ ورله شروع کا ذکر و اذکار کوه لږ د شپې پاسه ورته لږ تلاوت شروع کا او الله نه ته امداد وغواړه په دې خپلو کارونو کې ته ګوره چې کار دې سمیږي او که دې نه سمیږي ته ګوره چې ستا پریشانۍ ختمیږي او که پریشانۍ نه ختمیږي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا قرآن کې الله فرمایي زمانه چې څوک غافله شو ژوند به تریخ کوم زمونږ ژوند تریخ دی که نه الله را نه یېر د مانځه په وخت کې دنیا پسې منډه د اودس په وخت کې دنیا پسې منډه هلکه د شپې به څوک پاسي د بخور د شپې څوک پاسي
دا سار مونږ به څنګه کوم وختي به پاسمه دا سار چې د ډیوټي دا وختي ولا منډه وی دا پېښور ته چې سار وختي پلان کو ته ولاړې نو دا د دنیا کار دپاره بیا خوب پرېږده د الله دپاره نه پرېږدي زما رونو بس دا حل شو څه قسمه پریشاني درته راله الله ته ودرېږه بس مونځ ورته کوه ذکر و اذکار کوه کوم کار دی بند دی چا پسې مه ګرځه او کوم شي ته لاس اچې او هغه در پسې راخیږي هغه کارونه نه سمیږي الله ته رجوع کا الله یاد کا د الله دین کې سوچ فکر وکا ذکر و اذکار وکا نفل شروع کا تهجد شروع کا ته ګوره چې کار دې سمیږي او که نه سمیږي نو یو ځل د هوښیارتوب پورې ته وایم یو سړي سره روانه وه هم عالم و داسې نیمچه غوندې موله و د هغه امام صاحب سره روانه وه خامخا د چا څوک بدي شي نو امام صاحب پسې بیا ډېرې خبرې کولې یو ځل دغه سړی په کور کې د ښځې سره روان شو ښځې سره د شپې ګپ شپ لګاو ښځې ورسره خبرې نه کولې نو دا سړی ورته وایي چې ښځې ما سره خبرې کوه ورې روانه را سره مه کوه ګنې بده به شي دله ښځې ورته نه کوم در سره خبرې وی نه کې خبرې ویم وی ښه تر سبا پورې که دې ما سره خبرې ونه کړې نو په دریو طلاقو به طلاقې داسې کاڼې وروشغو چې د دې لپاسه بل څاړو شته تر سبا پورې که دې خبرې ونه کړې سبا خطو پورې نو په دریو طلاقو به طلاقې نو دا ډېر ګران طلاق دی درې طلاقه د خولې نه چې سړی وباسي که نه بس د دې جوړښت بیا نه کېږي او که کېږي نو هغه ډېره ګرانه مسله ده هغه د عزت مسله نه هغه بیا د بېعزتۍ مسله ده دا ښځه به بل څوک په نکاح کوي او واده کېږي به ورته به پرېږدي او بیا به تاله روا کېږي هسې نه روا کېږي ګرانه خبره د خولې نه درې تال او ښځه چې وه نو ښځې چې دا خبره واورېده نو په کار دی چې پې خفه شوې وې او زر یې خبرې شروع کړې چې که سبا راوخت خو جدا کېږم خو بس هغې له یې مړه پوخ کړی بس هغې م پاڅېده و کټ کې ډډه وواله چې زه بس تا نه به مې خو خدای په دې زړه کې وي خبرې خو نه کوي سبا به مې د نه خدای خلاصوي چې لږ ساعت تېر شو سړي وی چې دا مې څه غول د خولې نه وجوړول دا مې څه ووې دا ګوره دا طلاق چې سړی ورکړي که نه بیا وروسته په مولیانو ګرځي کله یو له ځي او ورته مسله وکړي بل له لاړ شي او ورته مسله وکړي مقه یو ټکې دی ګرځي که څه لوبه پکې راوبایي لکه نېکبخته نو مخکې به یې سوچ کړی و که نه او موږ له بعضې راشي یاره صاحب نو په غوسه کې ډېر سخت غوسه ومه نو مې چې ته خوشحاله او ښځه دې هم خوشحاله او یو بل سره ډوډۍ په میز ناست او چرګوټي خورئ نو په دغه کې خو څوک چاله طلاق نه ورکوي طلاق خو د خوشحالۍ نه څوک نه ورکوي خو چې غوسه شي نو طلاق ورکوي دا خیال شي ګنې په دې غوسه کې به نه واقع کېږي ډېر سخت غوسه وم نو غوسه وې نو ګزاره په ځان برچک لګولې و که نه ښځې له طلاق ورکولې برباده کړه سره د بچي دې غرق کړل دا ګوره ډېر ګران کار دی الله یې دې مسلمانو ساتي ښځو سره ګزاره کوي نبي علیه السلام فرمایي وایي دا ستا په لاس کې قیدیانې دي دا زه نه ویم ګوره رسول الله مبارک فرمایي دا ستا په لاس کې قیدیانې دي که ته ورته وایې پلار کله زه ځي با که وایم نه زه نه به ځي که ته ورته وایې چې دا جامه واچوه نو وابچي او که ته وله نه راوړې نه به یې که ته ورته وایې چې هلته لاړه شه نو لاړه به شي او که ته ورته وایې مه ځه هن عوان فی ایدیکم نبی علیه السلام فرمایي ستا په لاس کې قیدیانې دي جعل الله تحت ایدیکم جعلهن الله تحت ایدیکم الله ستا د لاس لاندې کړي دي نو ګزاره ورسره کوه او پیدا د کچې پختې نه دي که ته وایې چې دا غلطي کوي او دا روانې ولې کوي کچې پختې نه پیدا دي ګسې نه او په ګسه پختې کې د بره پختې نه پیدا دي چې ټولو کې کږه پختې ده نو چې کار کوي خامخا به کوک کوي او که ته وایې نبي علیه السلام فرمایي دا د هغه د الفاظو معنا کوم که ته وایې چې نه خامخا به نیغ کار کوي نو پختې چې نیغې نو کسره نو ماتې به پختې چې نیغې ماتې به نو که ښځې باندې نیغ کار کوي او خامخې نیغې نو کثرتها طلاقها بیا به پرېږدې نو بل علاج کوي نشته نو نبي علیه السلام فرمایي ګوره دا د هغه الفاظ دي چې ښځې نه به کار اخلي خو کوږوالی به پکې وي په خپله فرمایي نو زمونږ خلک د ښځو په معمولي خبره انګولي کې مالګه زیاته دی کړله او ما خو دا ترکاري تا خو دا پخه کړه او ما ته یې بستره برابر نه کړه ما له دې په وخت څادر را نه کړه 3 کاڼي ورشغئ دې نه ځان ساتئ خطرناک شی دی او ستا نوم هم پې بدېږي ګوره دې انسان ته یو سړي ته که طلاقي وي نو وجنې دی دا سړي نه خو طلاقي جوړ شو که نه بهر کیف نو خولې نه خبره وختله نه ښځې ته کېناسته ورته ویې ښځې شا به خبرې شروع کوه ګوره سبا به روخېږي او که سبا راوخته نو 3 طلاقه مې ویلي دي بیا ګوره علاج نه کېږي بس ښځې ورته په خولې لاس یې ښودلی لاس ورته ښودی چې زه خپل کار کوم خبرې نه کوم
چې دنه ونه شوه دا زور او غوبل نو مینتونه یې شروع کړل مینتونه چې ښځې بچي به څه کوي او ته به څه کوې زه خو به بله ښځه وکړم خو ته به څه کوې سوچ وکړه قمقلې ګورې خبرې شروع کړه هغې یې اړه پخ کړی و هغې وی چې مامو ته بیا دې مو ته بس په خوله یې لاس کېښود چې زما غم مه کوه اوس د ځان غم کوه بس خدای به مې تا نه سبا که خیر خلاصوي وړکې وی ده سره خبرې نه کوي چې دی پوه شو چې اوس خو ښځه خبرې نه کوي نه په مینت رضا کېږي او نه په زور کېږي او نه په بل څه کېږي او که سبا راوخته قصه جدا کېږي نو چې نظر یې واچو چې مسله به راله څوک سموي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو مشهور په کوفه کې هغه پسې منډې کړې نیمه شپه را دروازې یې ورته وډبوله امام صاحب دغه وخت تهجد له پاڅېدلی څوک یې پلان کې یم هغه ته خو پته و چې ټولو دې ما پسې خبرې کوي او زما بد وایي بیا څه پسې راغلی وی صاحب یو مسله راته پېښه ده هغې پسې راغلی وی څه راته پېښه ده وی دقسې چل دی علما خو ښه خلک دي زمړه وي څه نشته کور کښېنه زه درځم کښېنه زه ښځې سره خبرې کوه زه درځم دی چې کور ته لاړ لږ ساعت تېر که ښځه خبرې نه کوي نو بیا را منډه یې کړی وی چې امام صاحب خدای ته وګوره سبا را نږدې شو او ما خو درې طلاقه ویلي دي که سبا راوخته او تا خبرې ونه کړې نو په درېو طلاقو طلاق نو دا خو که سبا راوخته او دا ځناوره را سره خبرې ونه کړي خو دا به بیا به څه کوم امام صاحب ورته دا خدای بنده کښېنه الله به خیر کړي دا ته ځه وی راغې کور ته زه درځم چې لږ ساعت تېر شو رڼا ورو ورو زیاتېږي سبا خو لا نه دی ختلی نو د بیا تنګ شو ښځې ته جرګې هم کوي پخپو هم له پرېږدو مینتونه هم ورته کوي د دا سړي به د ښه اخلاق هم بیا خوښ شي پورا بدماش بھئی پورا بدماش بھئی خو چې گیر شو که نه نو بیا داسې د ښه خوی خاوند ته جوړ شي که نه بیا ملا ته هم مینتونه کوي جرګې کوي بیا ښځو له هم پخپو پرېږدو هر څه کوي د بد سړي وي د ښه خوی به که نه هغه ښځه ورسره خبرې نه کوي حاجي صاحب خوند نه کوي چې خبرې ورسره نه کوي دی بیا تنګ شو امام صاحب پسې امام صاحب د خدای خاطر کې دغه سبا دغه لس پنځه شل منټه نیمه ګنټه پاتې ده او راشه ګنې قصه مې خلاصې یو که ته راسه نه کوې نو هم مې پوهې کړه امام صاحب یې ښځه چې توب نه ځان ساته دا مو چې دا قمقل دی ټیک ته که دنیا سره تعلق نی نو قمقل به په دنیا کې خو دین کې به هوښیاري او که دنیا سره تعلق وک بیا به ګورې په دنیا کې هوښیاري اتقوا فراست المؤمن امام صاحب ورته وایي ځه هغه پوه چې دا خو واقعي ښځه خو ناقص العقل او ناقص الدین له عقل هم کم دی او دین هم کم دی نو ښځه خو دې وخت کې په جذباتو کې ده او که ښځې خبرې ونه کړلې او جدا شوه نو واقعي د ښځې لپاره مصیبتي سبب یې بل څوک په نکاح اخلي یا به نه اخلي سړي لپاره مصیبت شو بله ښځه پیدا کېږي که نه په ګناه کې به مبتلا شي او دا یتیمانان دا ماشومان به څه کوي دا بیا لوی غم چې دښمني جوړه شي په طلاقو کې له دوو خاندارونو بیا اکثر سبا ته داسې نیمه ګنټه شل منټه پاتې وي امام صاحب ورته ته ښځې سره کښېنه خبرې ورسره کوه هغه یې کور ته ولېږه امام صاحب جومات ته راغی او په جومات کې بانګ شروع کړ الله اکبر الله اکبر امام صاحب په خپله بانګ ووایي خو چې بانګ یې شروع کړ د ښځې خو یقین راغی چې سبا خو راوخت ځکه بانګ خواله ویلې کېږي چې سبا راوخېږي سړي ته یې ویې حقه دې خدای دنه خلاصه کړمه سبا راوخت امام صاحب ول اواز ورکوي نیمه ګنټه پاتې ده سبا نه مخکې دې خبرې وکړې نیمه ګنټه شل منټه ټیم پاتې دی ما خو د بانک مخکې ووایي سبا نه مخکې دې خبرې وکړې تا خو چې سبا نه مخکې خبرې ونه کړې نو طلاق یا مخکې تا خبرې وکړې دا ګوره هوښیارتوب دی قیاست او هوښیارتوب خیال دی راغی نو مسلمان له الله تعالی په زړه کې دا هوښیارتوب او دا قیاست او دا دانایي د الله تعالی چولي او دا دغه چې دی دا او دته الله القا کوي الهام ورته په زړه کې الله چې الله تعالی ورته په زړه کې دا یو الهام ور واچوي چې داسې کوه دا ورته الله چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله ورته په دې زړه کې لارې ښیي چې داسې کوه داسې کوه داسې کوه رب العالمین ورته نظام برابروي